اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو دا وخت د مفتی قمر زمان صاحب خواله راغلیو دلته د بناتو مدرسه ورسره دغه د طلابو هم مدرسه ده. دا وخت دې ته د 40 قرآن شریفونو ضرورت و د بنات لپاره. نو دغه 40 قرآن شریفونه موږ راوړي دي مفتی صاحب ته موږ حواله کوو. خو د دې چې کوم دی دا دلته چې کوم طلبا دي دوی ته به هم د قرآن شریفونو ضرورت ان شاء الله هغه به بیا په بل فرصت کې راوړو. خو زه بار تاسو ته دغه یو عرض لرم چې مسلمانانو ورونو تاسو د قرآن په مد کې زموږ سره ضرور مرسته کوئ. دغه طلبا دي په دې کې غریبان هم مساکین هم د بعضې طلبا داسې چې د هغې وس نه کېږي. نو موږ په دغه عرض لرو چې تاسو زموږ سره په دې مد کې ضرور مرسته کوئ او مدارسو ته د طلباء کرامو ته قرآن شریفونو رسول چې کوم دي دا د سواتی فاونډیشن ذمہداري ده. دا د پاکستان په هر ګوټ کې ان شاء الله دغه زموږ ستاسو سره وعده ده چې موږ به ځان رسو. موږ چې کله مطمئن شو چې یاره دې مدرسه کې د قرآن شریفونو ضرورت دی نو موږ هلته قرآن شریفونه ضرور رسو. مفتی صاحب دغه 40 قرآن شریفونه دي دغه موږ دا وخت تاسو ته حواله کوو. دې سره مفتی صاحب زه دغه یو عرض لرم تاسو ته چې کوم خلک زموږ سره مرسته کوي د قرآن په مد کې نو تاسو ضرور هغه خلکو ته دعاګانې کوئ ځکه چې موږ ته په دې کې ډېر زیات غریبانان خلک چې دي نو هغه زموږ سره زیاته مرسته کوي په دې کې. نو یو خو دغه ده چې د هغوی به اجر به ورته میلاویږي ثواب به کېږي. بل هغوی دغه بار زموږ نه دغه یو درخواست کوي چې تاسو موږ ته دعا کوئ. نو قاري صاحب مفتی صاحب محترم زموږ به دغه یو درخواست چې تاسو دغه خلکو ته زموږ کومې خویندې چې دغلته کې علم کوي یا د طلاب دي نو دوی ته خامخا د درس په ټیم کې هغه خلکو ته دعاګانې کوي کوم خلک چې د مدارسو سره مرسته کوي کوم خلک چې د دې قرآن په مد کې زموږ سره مرسته کوي یا د دې قرآن مرسته کوي. نو دغه خلک چې کوم دي دغه تاسو خامخا په دعا کې یاد ساتئ ان شاء الله. ضرور به یاد ساتو. دا خو د قرآن مجید خدمت ته الله پاک دې دوی ته چې کوم د دنیا او آخرت د دوه چې کوم د اجر ورکړي او قرآن کریم دا داسې یو نسخه ده چې دا خامخا به په دې کې به د الله د کلام تلاوت به کېږي. تاسو زموږ د طالبان کتلی شئ الحمدلله ثم الحمدلله تقریبا دا سلو پورې چې کوم د طالبان دي زموږ سره دغه شان دي سلو پورې به زموږ سره دغه ماشومان وي الحمدلله. د دې ټول چې کوم دی نو دا د دوی سره چې کوم دی غټه مرسته ده. نن سبا چې کوم دی زموږ د دنیا په لحاظ سره چې کوم دی د بچي دپاره هر څه کوشش کوو خو لیکن د قرآن کریم په مد کې اکثر زموږ سره ماشومان دي د دې اوس لکه د کور نه راغلی خو د ده سره خپله قاعده نشته. لکه زمونږ خلکو چې کوم د دین طرف ته چې کوم د توجه بیخي ختمه ده او د دنیا طرف ته موږ خپله توجه کړې ده. نو بس الله جل جلاله نه به موږ سوال کوو چې الله پاکه څوک چې د دوی سره امداد کوي او دوی سره چې کوم د دې قرآن کریم په مد کې د دوی سره تعاون کوي الله پاکه د دنیا او د آخرت دواړو چې کوم د اجرونه ورته ورکړي. الله پاکه چې کوم د دې صدقه جاریه ده الله پاکه په آخرت کې د دوی اجر هم ورته ورکړي. امين. قدرمن شي مفتی صاحب قدرمن شي.